أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سورة المؤمنون 60 نمبر آیات دی 60 نمبر آیات کی حمد مومنانو صفاتونه ذکر کیږي چې کوم جنتی خلق دي دغه علامات او صفاتونه دي. سمخ کې ذکر شو صبر روان سبق کړي. نو الله تعالی وی مومنان خلق هغه دي چې هغوی یؤتون ورکئی ما حاس آتو چې کم ورکئی یؤتون ورکئی ما آتو سم چې ورکئی دا ما د عموم د پاره شو. هر قسم څه چې د الله تعالی په لار کې ورکئی نو وقلوبهم وجلة زړونه د یری نه ډکی انهم الى ربهم راجعون په دې وجه یقینا دی په واپس کې خپل رب ته. د دې مطلب دا دی چې دغه مؤمنانو علامه دا ده چې کم د الله تعالی په لار کې خرچه وکړي پیسې ورکړي نو بیا د ډاډه کېږي نه چې موږ پیسې ورکړي دي او زموږ خو مزي دي بس ډاډه ګرځه بیا هم د الله تعالی نه یریږي چې د الله مخې ته ورتللي که حساب راځه شروع شي په دې مال کې زموږ څه کوتاهي حراموالی ثابت شنو بیا یا امنیت کې کمزوري پیدا شوله اخلاص کې کمزوري پیدا شونه بیا هم خرابېږي بیا مو سره یره ورسره ده. نو دا جنتي خلقو علامه ده چې دومره یریږي دا جنتي خلقو علامه ده چې دا ډاډه کېږي ډاډه کېدل خطرناک دي. ځکه د ایمان چې کم دی نو دا ایمان یو باریکه شی دی په سترګو ښکاري نه لیکن دا چې کله باقي پاتې کېږي سړی مؤمن پاتې کېږي نو په دې کې به دوه خبرې یو به د الله تعالی نه تمه به ختمه شوي نه وي مایوسه به نه وي او دویمه پکې د الله تعالی نه یری په الله تعالی باندې په ډاډه نه وي. همداسې ووایه چې ایمان په منظره د یوې مرغۍ شو دوې وزرې شوې نو چې کله د مرغۍ نه یو وزر واچي هغه معذوره کېږي ضایع کېږي ځناور خوراک شي دغه شان چې د انسان نه کله تمه لاړه مایوسه شو نو د ایمان خراب شو اوس شیطان له په قبضه باندې ورځي د شیطان به ښکار کوي او که دا داسې شته چې تمه شته لیکن سخت ډاډه شوی دی چې موږ داسې داسې اعمال کړي دي او بس نور څه ته ضرورت نشته نو بیا د ایمان یو وزر یو ختم شو بیا به شیطان له په لاس باندې ورځي او سختو جرایمو شکار کېږي به. نو مشرکان چې کوم مشرکان چې د قرآن او د نبی علیه السلام خلاف دشمني کوله سخت ډاډهوالي وجه دا وه چې هغې موږ د خانقابې خدمت کوو د حرم شریف او دا زموږ دپاره پوره ده دا موږ جنتي کولی شي او د الله تعالی د عذاب نه بچ کولی شي. اوس که د الله پیغمبر نه منو هم خیر دی که قرآن نه منو هم خیر دی داسې خیر وروسته را سبق د مضمون روان دی بل سکن کې. نو مؤمنانو صفت دا ده چې کله ورکوي سم چې ورکوي نو زړونه د الله نه یریږي انهم الى ربهم راجعون چې یقینا دوی به خپل رب ته واپس کېږي. دې ځای کې مشهور قرات چې کوم دی نو ما آتو دی لیکن دې کې دویم قرات د ما یؤتون هم دی او دا هغې بیا هغه وخت کې معنی داسې جوړېږي چې والذین یؤتون ما یؤتون دا هغه کسان دي چې کوي چې سم کوي څه عمل هم کوي یعنی نیک عمل هم کوي نو زړونه د الله تعالی د یری نه ډکي. او دغه دا قرات کې دا د عائشې رضی الله عنها دا قرات نقل دی هغه وایي چې ما د نبی علیه السلام داسې قرات هم اورېدلی دی. نو که دا به یؤتون شي نو په دې صورتونو کې به دا ټولو اعمال دا شامل شي که دا روژه نیسي هم د الله نه به یریږي ډاډه به نه وي که مونځ کوي که هر څه چې کوي د الله تعالی نه یره به پکې قایم دایم بړه کې موجود دی چې که الله قبول نه کړي نو خرابېږي که الله قبول کړي نو بیا ټیک که شیطان بې لارې نه کړم نو ټیک به که شیطان بې لارې کړم شیطان نه باندې غالب شي نو خرابېدو شک مې شته نو یره ورسره ده ډاډه شوی نه دی. او که فرض که د موجوده قرات شي چې ما آتو دی چې دی ورکوي سم چې ورکوي نو دا بیا هم اعمالو ته شامل دی اگر چې دلته کې ښکاره معنی خو صدقه شوه چې کم څه چې دی ورکوي سم چې ورکوي یعنې صدقې ورکوي پیسې ورکوي د الله په لار کې نو زړونه د الله تعالی د یاد نه ډکي. لیکن د حدیث نه معلومیږي دا چې په دې کې اعمال داخل دي نور اعمالو کې هم د الله نه یریږي. ځکه عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو دغه قول تفسیر مظهري او قرطبي نقل کړی دی چې د دې آیت داسې مطلب ده چې والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. د مؤمنانو صفت دا ده چې د الله تعالی په لار کې مال ورکړي او بیا د الله نه یریږي چې قبول شي قبول نشو او د دې نه وروسته که دا شرابي غلي زناکاري بیا هم جنت ته ځي
ځکه چې د عمل ذکر خو پکې رانغی د ذکر کې. نبی علیہ السلام وویل چې نه داسې نه ده، بلکې د دې مطلب دا دی د سړی به روجم نیسي، مونځ به هم کوي، حج به هم قایلي، د هر ټولو احکام به قایلي عملي کوي به، خو د دې سره سره به دې د الله تعالی نه یریږي هم. دا مطلب دی، داسې مطلب یې نه ده چې صرف پیسې به ورکوي او بیا به دغه پیسو باره کې د الله تعالی نه یریږي او نور به ټک عمل نه، ګناهګار سړی وي، بد عمله شی وي، دا به جنتي نه وي. داسې مطلب یې نه دی. نو دغه حدیث نه معلومیږي دا چې بیا پکې هم اعمال داخل دي. اولئک دغه کسان یسارعون د یو بل نه وړاندې کېږي په الخیرات د نیکو کارونو. د مؤمنانو صفت دا د نیکۍ کار ته به د یو بل نه وړاندې کېږي چې هر خلک کوشش دا چې زه مخکې شم، زه زیات علم وکم، زیات عمل وکم، زیات تهجد وکم، تلاوت وکم، د دین خدمت وکم او د نور نه وړاندې شم. وهم لها سابقون، او دوی به هغې ته مخکې رسېدونکي، یعنی هم به د یو بل سره د دې نیکو اعمالو کې د مقابلې کوشش هم کوي او په خپله باندې ځان هم رسوي. وهم لها سابقون، دوی به هغې ته مخکې رسېدونکي، په خپله به ځان رسېږي به. دا د مؤمنانو صفت شو. ولا نکلف نفسا الا وسعها، موږ تکلیف نه ورکوو هېڅ یو کس ته بغیر د اندازې د طاقت د هغې نه. یعنې موږ په انسان باندې داسې احکام نه لازموو چې دغه د وس نه بهر. دا اصل کې یو سوال یو جواب ته اشاره شو، یو سوال جواب شو چې یاره سړی اعمال هم کوي او د الله تعالی په لار کې خرچه هم کوي او د الله نه یریږي، دا کار به ډېر ګران دی، دا بل څوک نشي کولی، دا به د کولو نه ګڼي. الله تعالی وایي داسې نه ده، موږ چاته تکلیف نه ورکوو الا وسعها، مګر په اندازه طاقت د هغې تکلیف ورکوو چې څونه وس د قمر به احکام لازمي. لکه تاسو وګورئ یو سړی ودرېدی شي په هغه باندې مانځه کې قیام فرض شي، خو چې نشي ودرېدی، خراب معذوره شو، بیمار دی، کېناستی شي، شریعت دا وایي به ناست دی لمونځ وکړي، اوس قیام نه دنه ساقط شو، قیام دی نه کوي. یو سړی کېناستی هم نشي، ډېر خراب دی، په پروت دی لمونځ وکړي. نو معلومیږي دا چې د خپل وس نه زیات الله تعالی څوک نه رانیسي. دا په مانځه کې قیام فرض دی، خو دا کس په پروت باندې لمونځ کوي، بیا الله تعالی قبلوي چې ټیک دی، بس دا وس نه دی جو خیر دی. دا شان روژه فرض عین ده، سړی نیولی نشي، بیمار دی، هغې ماتولی شي، که دوباره قضا راګرځولو چانس سره و او راګرځولی شوه ټیک دی که نو، که داسې هم نه شوه ډېر بیمار دی، خراب دی، معذوره دی، کمزوری دی، نو بس شریعت د مکمل روژه ساقطه کړله، بس نه دی نیسي، د هغې په ځای باندې د فدیه ورکوي. سړی غریب دی، د حج وس یې نه کېږي، بس حج دی نه کوي، نه دی ورته. نو د دې ټولو احکامو خلاصه دا ده چې د تکلیف د وس نه زیات الله تعالی څوک مجبوره کوي نه، خو چې وس کې یو نه کوي نو دغه ځای کې الله تعالی بیا رانیسي. ولدينا کتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، او زمون سره یو کتاب ده چې ينطق بالحق، هغه خبرې کوي په حق باندې او په دې خلکو باندې ظلم نشي کېدی. دا یو بلې مسالې ته اشاره ده چې دا دومره غټه دنیا د بډې کې ډېر انسانان دي، نو که درته داسې وایي چې یو سړی ډېر نیک اعمال کړي وروسته کې ورک شي، پته یې ونه لګي لکه دنیا په شانته کې، نو بیا به سنجر کېږي. یو سړی ډېر ګناهونه ظلمونه کړي دي، هلته کې پته یې ونه لګېده چې کړي دي، خبر رانغی، نو بیا به سنجر کېږي. الله تعالی وایي دغه یاره مه کوه. زمون سره داسې کتاب د چې ينطق بالحق، هغه خبرې کوي په حق باندې، د هر څه لوح محفوظ کې لیکلی شوي دي، لیکلی کېږي، د فرشتو په لاسونو باندې هم لیکلی کېږي، دا کاڼي بوټي مخلوقات هم په دې باندې ګواهي، نو په دې باندې ظلم نشي کېدی. چا چې سم کړي دی ټول لیکلی شوي نوټ پراته دي، د هېچا عمل داسې هم نه ده چې چا ګناهونه لږ کړي زیات پې بوج شي چې دا نور دې هم کړي دي پردي پې ورواچ، داسې هم نه ده. او داسې هم نه ده چې سړی نیک اعمال کړي دي، ښه ډېر شي هلته پته نه لګي پکې رانلو، داسې هم نه ده، بلکې د چا هېڅ عمل ضایع کېدی نه شي. که نیک عمل یې کړی دی هم محفوظ دی، که بد یې کړی دی هم محفوظ دی، او ضایع کېدل پکې نشته دی، نو په دې وجه په چا باندې ظلم کېږي نه. دا د مؤمنانو احوالو منځ کې د سوالاتو جوابونه ذکر شو. اخوا د کافرانو احوال بیا شروع کېږي چې بل قلوبهم فی غمرة من هذا، بلکې د کافرانو زړونه فی غمرة په یوه پرده کې دي، من هذا ردی خبرونه. د مؤمنانو د کوم صفتونو چې ذکر شو، ردی صفتونو نه ردی خبرونه د کافرانو خلکو زړونه هغه مکمل پرده کې د خبرې نه پېژني، دې نه دي خبره. غمره چې کوم ده نو هغه اوبو ته ویلی کېږي چې سړی ور ودانګي په سر یې واوړي ډوب شي پکې، نو او دا غمره په معنا د پردې سره هم راځي، ځکه پرده کوم سړی پټېږي. اوس دې ځای کې د څه شی مراد دی؟ نو دې ځای کې د دوی زړونه په څه شي کې ډوب دي؟ د دې زړونه په جهالت کې او په غفلت کې ډوب دي.
نو هغې دپاره د غمره لفظ استعمال شو چې بل قلوبهم فی غمرتین د دې زړونه پټ دي په پرده کې هغه پرده د جهالت او هغه د غفلت ته چې په دین باندې ځان نه دی پوهه کړی په نورو شیزونو کې ځان مصرفه کړی دی جاهلان دي نو ځکه دا صفتونه نه پېژني او دې صفتونو ته نه نږدې کېږي ولهم اعمال من دون ذلك او د دې خلکو دپاره عملونه دي چې هغه بغیر د دین دي هم لها عاملون چې دوی هغې لره هم کوونکي دي د دې مطلب دا ده چې د انسان د جهنمي کېدو دپاره او بدبخته کېدو دپاره دومره کافي چې سړی د دین نه خبر نه او د دین د خبرولو نه دین باندې ځان پوهول ضروري نه ګڼي او په غفلت کې ځان اچولی بل شي کې مصرفه کړی دا انسان تباهي دپاره پوره دي لیکن دوی په دغه تباهي باندې هم صبر ونه کړو بلکې نور هم داسې کارونه شروع کړي دي دغې نه علاوه چې په دین ځان نه پوهوي خبر تی نه دي د دین نه لرې دي دغه جرم یې لاسه کوي چې د دین علاوه نور جرایم هم کوي نور ګناهونه هم شته چې هغې دغه تباهي د پاسه نوره تباهي شوله یعنې کافران د یخه پورې غرق دي داسې مطلب شو حتی اذا اخذنا مترفیهم تر دې چې موږ ونیسو هغه مالداران د دوی مترف هغه چاته ویل کېږي چې هغه ته د ژوند د دنیا د ژوند سهولیات ښه ډېر ورسره وي عیش پرست سهولت پرست خلک سهولت یافته سهولتونو والا سړی دې ته مترف ویل کېږي نو دا خلک په دې ګناهونو په دې ظلمونو کې پراته دي دین نه ځان نه خبره عمل پې نه کوي لرې دي دغه وخت تېرېږي تر دې حده پورې چې الله وایي موږ یې راونیسو مالداران د دوی مترف په معنا د مالدارانو سره بالعذاب په عذاب سره اذا هم یجأرون ناس به دوی پریادونه شروع کړي زیات علماء رایې دا ده چې دې عذاب نه مراد د قبر عذاب دی ځکه په دنیا کې مالداران کله ونیولی شي کله ونه نیولی شي لیکن قبر کې خامخا نیولی کېږي قبر کې چې څنګه دې قبر ته ورکوز شي خلک ته رخصت شي بس د حساب کتاب شروع شي نو اصل کې د دې آیات مطلب دا نه دی چې کني خلک به ګناهونه کوي نو صرف د مالداران ته نیولی کېږي نور پاتې کېږي داسې نه ده بلکې داسې کې د خلکو د ذهني مغالطي یو اصلاح ده د مالدارانو خلکو خیال دی چې که فرض کړه موږ ته یو مصیبت هم راشي په یو شي کې فساد هم شو خو موږ مالداران یو تعلقات لرو واسطې لرو خلک هم خیال ساتي موږ سره مال دولت دی وسایل لرو په دې باندې هم ځان بچ کولی شو نو که عذاب راځي نو موږ سره وسایل لکه بله مصیبت راځي زموږ رابطې او تعلقات دي لہذا دا پیسې موږ د ټولې مسلې حل کولی شي دا وسایل زموږ خلک سلام کوي احترام کوي تمې را نه کېږي نو زموږ پیسې زموږ مسایل حل کولی شي او که عذاب راشي موږ ګناهګار یو نو هم خیر دی ځکه چې پیسه لرو نو الله تعالی وایي په اول سر کې به دقه راونیسو او چې هغه د سهولیاتو والا خلک او د وسایلو والا خلک ته راونیسو او په فریادونو باندې لاس پورې کړي نو د هغه غریبانانو به څه وی چې هغه هېڅ هم نه لري وسایل هم نه لري پیسه هم نه تعلقات هم څوک ته به درون نظر هم نه ګوري نو هغې د هغې باره کې د څه خیال لري نو خو خامخا راونیولی شي هغه خو د بچ کېدو نه دي مطلب یې دا شو یعنی کم خلک چې د بچ کېدو په تمه دي څه نه څه ته امید شته هغه به دې راونیولی شي چې کوم تمه نشته نو هغه خو به رانیولی کېږي رانیولی کېږي نو دې حاصل دا شو چې په ګناهونو د کفرونو د جرایمو په وجه باندې به ټول رانیولی کېږي کومو خلکو خیال لري مالداران بچ کېږي نو مالداران نه بچ کېږي به دې اول راونیولی شي او نور پسې وروسته راونیولی شي خو په جرایمو کې به ټول نیولی کېږي لا تجأروا اليوم فریادونه مه کوئ نن ورځ چې کله دوی فریادونه باندې لاس پورې کړي فرشته به ورته وایي اوس فریادونه مه کوئ انکم منا لا تنصرون یقینا زموږ له طرف نه به تاسو سره هېڅ امداد نه کېږي اوس د امداد به تمه نه شي خلک فریاد دې دپاره کوي څوک مرسته وکړي او چې مرسته څه نه کېږي فریادونه باندې څه کوي فریادونه کار نه ورکوي ځکه د مرګ نه وروسته بیا دارالجزا شروع شي د بدلې هغه د اعمالو بدله شروع شي او دارالعمل چې کوم دی دارالعمل ختم شي دارالعمل دنیا را چې څو پریشان یې ورکړی دی فریاد کوي نو الله یې فریاد هم قبلوي خلک هم فریاد قبلوي سوال یې اوري خو چې کله دی مړ شي نو بیا فریادونه اورېدل ختم شي که دا فریادونه کوي نو قبلیږي نه څوک ورته غوږ نه ږدي څوک ورسره مرسته نه شي کولی مخلوق الله تعالی ورسره مرسته نه کوي ځکه چې اوس د عملونو د بدلې ټایم را رسېدلی دی فریادونه کار نه ورکوي نو فرشتې به ورته ووایي چې انکم منا لا تنصرون یقینا ستاسو سره به زموږ طرف نه هېڅ امداد نه کېږي ولی به نه کېږي څه جرم یې کړی دی نو جرم یې دا دی قد کانت آیاتی یقینا و آیاتونه زما د الله طرف نه پیغام وي
تتلى علیکم تلاوت کېدل په تاسو باندې تاسو به الله تعالی د کتابو واز نصیحت او د هغه بیان کېدو فکنتم علی اعقابکم تنکسون تاسو په خپل پوند باندې د هغه نه واپس کېدلای هغه ته هم غوږ نه خاودو اس عمل هم نه کوي اس اهمیت هم نه ورکو دا سم نه ثابته ولا چې ګویا د آسماني کتاب دی د اوریدلو د عملي کولو او د هر چا بنیادی ضرورت دی د تمام اهمیت نه ورکو یعنی به خپل ټیم نه خراب او لنډه ده تنکسون نکس کم دین په پوند باندې واپس کېدل ته ویل کېږي په خیمانه کې درته اگر سره د جماعت روان دي څنګه دروازه کې سر راکاره کو بیرته لاړ د تنکسون شو نکس دی ته وي نو دې مطلب دا د چې د خلک را روان راتلل خو چې د الله تعالی آیاتونه واردل نو بیرته واپس شو او بس د دې آیاتونو د وجه د غزې پرې خو دا چې د نور کارونه مو نور ضرورتونه مو خو خیال دا و چې بس دې دغه واګ نه دار نه ټیم خرابې بس شي کې مصروف شي نو فرشتي به ورته وایي چې الله تعالی د طرف تاسو مجرمان بدی چې د الله تعالی کتاب آیاتونه به تاسو تلاوت کېدو خو تاسو به خپل پوند واپس شوي التبنه کې ناستي مستكبرین ځان مملوي غاڼو چې یاره موږ دومره غټ خلک به وسته آسماني کتابونو د قرآن آیاتونو ته به غوږ دو دا به اورو دې باندې به عمل کوو دا زموږ څخه نه ښکاري موږ دومره غټ خلک یو چې دې ته غوږ کېږدو دې باندې عمل کوو دې بیا بدې ښکارو دا زموږ کار نه دی موږ د غټو خلکو کار نه دی نو یو وجه دا وجه مستكبرین ځان مملوي ګڼل د کتاب به په سبب د حرام باندې دا به ضمیر چې کله د مراد حرم او مکه مراد ځکه چې د حرم مشرکان چې کوم ډاډه د قرآن او د الله د پیغمبر دومره ښکاره بغاوت او دشمني کوله بیخي نه شرمېدل نه یارېدل هغوی سره غټ حاصله دا و چې موږ د مکې د خانه کعبې خدمت کوو حاجیانو خدمت کوو د حرام د حدود خدمت کوو او دا دومره لوی عمل له موږ جنت ته رسوي موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو موږ اوچت خاندان یو د اوچتو زګینو خدمت کوو دا زموږ دپاره کافي دي که اوس پیغمبر نه منو هم خیر دی او که د آسماني کتاب آیاتونه نه منو هم هېڅ پروا نشته موږ غټ کار رانیولی دی هغه زموږ دپاره پوره دی نو به په سبب د دې حرام باندې چې د حرام خدمت به دوی کوو دا تفسیر مالک قرآن ذکر کړی دی سامرن تحجرون تاسو به دا یو قصه گو وګاڼو قصه کوونکی وګاڼو سامر هغه چاته ویل کېږي د شپې قصې کوي شپې قصه گو ته سامر ویل کېږي نو تاسو به سامرن دغه پیغمبر هم یو قصه گو یو قصه کوونکی وګاڼو چې بس عامه قصه وتېره شوه څه پیدا نه وه او دغه شان کې سامرن کله د بیهی سره ولګولی شي نو داسې هم ده چې مستکبرین بیهی سامرن تاسو به ځان لوی ګاڼو په سبب د دې حرام باندې سامرن او په سبب د پزدلو قصو کولو په وجه باندې سامر اصل کې د سمر نه د سمر څوارلسمې سپوږمۍ ته وایي او د څوارلسمې سپوږمۍ به چې راوختله سپینه سپوږمۍ نو عربو کې دا رواج خلک په بار ناستو پرې ډاګو باندې او ډېرې زیاتې افسانې به ورته یادې وي د پلرونو نیکونو قصې او د پیریانو قصې دیوانو قصې دا به د عجمو کې هم دا رواج شته کورونو کې خلک کوي جمعې موسم کې اوس د فیسبوک او د ټي ویګانو به ختمې کړي خو مخکې به وي نو قصې به یې کولې نو د مشرکانو د بغاوت او د آسماني کتاب نه د غافل پاتې کېدلو یوه وجه جوانو د حرم خدمت باندې ډاډه کېدل چې دغه زموږ دپاره پوره دی او دویمه دا وه چې دوی د پزدلو قصو عادت هغه پزدلو قصو ته به ناست او د نبی علیه السلام مکه معظمه کې یا مدینه منوره کې مسجد نبوي کې به چې کوم واز نصیحت او د قرآن درس به کېدو هغې ته به هېڅوک هم نه راتلل نه به حاضرېدل ځکه چې د دوی به خپلې قصې را برسېره کړي وي او د شپې په خپلو منځونو کې به ناست او پالتو قصې به شروع کړي وي نو دغه ځای کې دوی د آسماني آیاتونو نه د محرومه کېدلو د غافله کېدلو دو اسباب ذکر شو د حرام خدمت په هغې ډاډه کېدل او دویم ځان نه قصه مار جوړول پزدوري قصې کول اسې بس قصې کول په هغې باندې وخت خرابول تحجرون تاسو به پرېښودو د قرآن لره قرآن به ته به نه کېناستلی خپلو قصو کې به نه ننوتلی نو په دې وجه نبي علیه السلام هدایات هم داسې و چې د ماسخوتن لمانځه نه مخکې وده کېدل دا ویل مکروه دي دا منع دي او د ماسخوتن لمونځ چې څنګه و چې د هغې نه بعد کېناستل او قصې کول دا مکروه دي منع دي د عمر فاروق رضی الله عنه چې کله خلافت نو عام حکم دا و چې کم کسان به د لمانځه نه بعد په قصو باندې ولدل چې بار به ناستو نو کله کله به تنبیه ورکوله چې داسې مه کوئ دا جرم دی ګناه ده بیا تاسو تهجد ته نه شئ پاڅېدلی سحر لمونځ به در نه پاتې شي
او بزې په ځای به کله کله سزاګانې ولا هم ورکړي دي تفسیر مال قرآن ذکر کړی دی چې ډېر کسان ته سزاګانې هم ورکړي دي چې د منځنه بعد په لارو کوڅو کې ناستو او قصې به کولې د پلارونو نیکونو او د بهادرۍ داستانونه به غږولو دغه شان د پیریانو دیوانو څخه قصې افسانې جوړې شوې قصې به کولې هغه باندې بیا ټیم تیراو نو هغه ته به سزاګانې ملاوي او د شریعت کې منع دي سیوا د بیمار نه بیمار ته کېناستل یا یو مېلمه د لرې زګن نه راشي د هغې سره خبرې اترې کول دا دغه مجبوري صورتونه د مستثنا دي د دې نه علاوه د منځنه بعد بحثونه کول قصې کول دا منع دي او په دې زمانه کې خو ډېر زیات مصیبتونه بس شاته نورم تړلی شوي چې کم خلک د مغولستان منځنه بعد بهر ناست یو قصې کوي خلک ورته شک په نظر باندې ګوري ډېرې مسالې پکې نورم راولاړېږي